सिंधी पंजाबी बलोची जाने हम पठान हैं. د هاي او هاي سیکنډري سکولونو ترمنځ ادبي مقابلې د سلور زونونو په مختلفو سکولونو کې روان دي. د زون سی یعنی تحصیل مندن په ادبي مقابلو کې د ملي نغمو مقابلې په ګورنمنت هاي سیکنډري سکول اګاره کې سر ته ورسېدې. د ملي نغمو په مقابله کې د تحصیل مندن شپږو سکولونو برخه اخیستې وه چې پکې هاي سیکنډري سکول ناوګي اول، هاي سیکنډري سکول جنگي دویم او هاي سیکنډري سکول نګره دریم پوزیشن ترلاسه کو. इस परचम के साए तले अब आना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है. हो शान पर चमकी अब ये दिखाता रहे, दिल तेरे प्यार के गीत गाता रहे. ये वतन तू सदा मुस्कुराता रहे, दिल तेरे प्यार के गीत गाता रहे. په مقابله کې د ججانو فرایز سینیر پی ټي شکیل ذاکر او مجید ګل استاد تر سره کړل. د ملي نغمې د مقابلې مشر میلمه پرنسپل هاي سیکنډري سکول اګاره حسن فروش وو. په تقریب کې پرنسپل جی ایچ اس اس خانانو ډیره قمر زمان خان، فیض محمد استاد، اس اس ټي سیس عمر رحیم استاد، د انصاف ټیچر اسوسییشن مندن صدر سراج الله، د مختلفو سکولونو پی ټیز او ماشومانو ګډون کړي وو. اختتامی تقریب ته مشر میلمه پرنسپل حسن فروش او پرنسپل قمر زمان خان خطابونه وکړل. مقررینو په کارکردګۍ ماشومان لداد او فرست سیکنډ او تھرډ پوزیشن ترلاسه کوونکو له مبارکي ورکړه. مقررینو وویل چې د تحصیل مندن وینر ټیم به د ضلعې په مقابلو کې د تحصیل مندن نمائندګي کوي او زموږ تمه ده چې د هاي سیکنډري سکول ناوګي دا ټیم به د مندن نوم روښانه کوي. مقررینو زیاته کړه چې ادبي مقابلې د ماشومانو پټ صلاحیتونه ښکاره کوي او په هغې کې د مخکې تلو جذبه پیدا کوي. د یادونې وړ ده چې په هاي سیکنډري سکول اګاره کې د 1300 ورځو نه ادبي مقابلې روانې دي چې پکې ملي نغمه هاي سیکنډري سکول ناوګي، قومي ترانه هاي سکول امبېلې او د کویز مقابله هاي سیکنډري سکول اشاړي ګټلې. په ادبي مقابلو کې به سبا د زیارت په ورځ د انګلیش تقریر مقابله کیږي. زموږ سره د نننۍ مقابلې تھرډ پوزیشن هولډر چې دی هغه د دې پروګرام کوډ نمبر 10 جی ایچ ایس ایس نګره د دې زموږ سره دریم پوزیشن دی. دریم پوزیشن باندې زموږ سره د ماشومان دا دریم پوزیشن واغوستو. زموږ سره په دویم پوزیشن باندې د دې مقابلې کوډ نمبر 9 جی ایچ ایس ایس جنگي چې هغه په دویم نمبر باندې دویم پوزیشن باندې هغه دویم پوزیشن واغوستو او دریم پوزیشن زموږ سره چې دی هغه فرست پوزیشن زموږ سره چې دی هغه د دې سکول د کوډ نمبر 6 جی ایچ ایس ایس ناوګي ټول مبارکي ورکړو. دا پروګرام ولیدو ټول سکولونو خو پرفارمنس وکړو چې کم فټاف راغلي هغه هم بهترین یعنی سکول دی، کم سیکنډ راغلی، کم تھرډ راغلی، کم چې په فورث راغلی یا ففت راغلی یا سکس راغلی دوی هم ګټلې ده. اصل څه چې دی هغه خپل مخفي صلاحیت او پټي چې کوم زموږ صلاحیتونه دي هغه ښکاره کول دي. دلته اصل کې راتګ ګران دی، دلته کې خپل خلکو کول ګران دي او ستا چې کومه خبره په ذهن کې په زړه کې په دماغ کې یا په خولې کې هغه ګران دي. تاسو ټول یعنې 1 2 3 والا ترتیب ورکړي څومره سکولونو او ماشومانو ټیمانو په دې کې حساب سره زه هغې ته د خپل طرفه د خپل سکول د سټاف له طرفه مبارکي وایم او د هغې شکریه ادا کوم او د هغې وروسته زه د استادانو صاحبانو چې دې په دې سکول کې د ټیچینګ سره د نصابي سرګرمو سره په هم نصابي سرګرمو دومره فوکس کړی دی چې دا دومره انتظامات یې کړي دي ماشومانو ته د ښکلې مزېدارې ټوپۍ، وردۍ، کپړې او بیا را طریقه ښوول. نو دې کې ټول کمال د دغه استادانو صاحبانو دی، دا انچارجانو پرنسپلانو صاحبانو دی چې دې ماشومانو ته خپل ټیم ورکړی دی. ټیچینګ خو یو اسانه مشغله ده، هغه هر څوک کوي، لیکن د ټیچینګ سره د هم نصابي سرګرمۍ د دې لپاره ماشومان تیارول، راایستل په کلاس کې، په سکول کې، په اسمبلۍ کې، بیا داسې ته بیا جګړې ته وو دا ډېره اهم خبره ده. نو زما نورو استادانو
ډاکټرانو صاحبانو ته پرسنلانو صاحبانو ته دا خواست دی چې په مستقبل کې هم داسې ماشومان داسې ټیمان تیار کړي چې څنګه دې سږ کال په قرت کې په حمد کې نعت کې او په مهدي نغمو کې ترانو کې څه واغسته انشاءالله په نیکسټ ایئر هم د دې نه ښه ټیمان تیار کړي نور هم محنت وکړي ګلالو ماشومانو د ټولو نه غټه خبر دا ده تاسو ټول ماته وینر یې چې راغلي او دلته کو عیسی واغسته یقینا چې ډیر ځا سکولونه دي په تحصیلي مندړ کې خو په هغې کې دا د داد وړ سکولونه دي او د هغې انچارجان صاحبان چې هغې دا تیاری وکړو او خپل سټوډنټان یې دلته کې ریپرزینټ کړو تاسو د خپلو سکولونو نمایندګي وکړه نو ټولو ګټلې ده زه ټولو ته خواست کوم چې ستاسو د ټولو دپاره تالیه وکړي باقي خامخا چې داسې یو کمپټیشن کیږي او مخې ته د ضلعې مقابلې لپاره موږ نوم ورکوو نو خامخا هغې کې به موږ فرسټ سیکنډ ترډ راولو خاص کر فرسټ ډېر لازمي په دې دی چې یو ښه سکول د دې ځای نه موږ ولیږو چې هغه هلته کې زموږ د تحصیلي مندړ ښه نمایندګي وکړي نو ججانو صاحبانو خو به یقینا ښه فیصله کړي زه په خپله ناسم په دې پروګرام کې دا زما لپاره هم مشکله وه ما وی چې کوم سکول به په دې کې فرسټ راځي یقینا که دا فیصله زه هم کولی شم چې دې کې کم فرسټ دی کم سیکنډ دی ټولو ښه پرفارمنس وکړو زنده باد زه اوس هم دا وایم چې دا کم سکولونه دی نه دی اناونس کړی نو زه اخو ججان صاحبان د دې اختیار هغې سره خو زه وایم چې دا کم نه دی اناونس شوی نو چې هغې هم ترډ پوزیشن کم از کم ډکلیر